بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو ته یو وظیفه ویما او ټولو خلکو ته اجازت کومه. اجازت مطلب به دا وي چې دا وظیفه به تاسو مخکې بل چاته ښودلی شئ او که په خپله په دې باندې عمل کوئ نو بلکل وظیفه به کار کوي، داسې به نه وي چې کار نه کوي. حدیث مبارک کې راغلی دی چې ابی ابن کعب صاحب یو ځل پیغمبر علیه صلات وسلام نه تپوس وکړو او دا حدیث امام احمد صاحب او امام ترمذي دا را نقل کړی دی. فرمایي چې ابی ابن کعب د نبی کریم علیه صلات وسلام نه تپوس وکړو د الله رسول زه خو 24 غنټې په تا باندې درود و سلام ویمه، زه خو هر وخت په تا باندې درود شریف ویمه، نو دا راته ووایه د الله رسوله چې کله زه دوا کومه نو په تا باندې څومره درود شریف ویمه. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وفرمیل چې څونه ستا خوښوي. بیا ورته ابی ابن کعب صاحب وفرمیل چې څلورمه حصه په تا باندې درود شریف ویم نو ټیک ده. نو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وفرمیل صحیح ده، فان زدت فهو خیر لک، کو چېرته دا تا سیوا کړل دا به ستا لپاره بهتر وي. بیا ورته ابی ابن کعب صاحب فرمایي چې نیمه حصه به دعا کوم او نیمه حصه په تاسو باندې درود ویمه. بیا ورته پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي که تا سیوا کو دا به ستاسو لپاره ښه وي. نو بیا ورته ابی ابن کعب وایي چې 3 حصې به په تاسو باندې درود شریف ویمه او 1 حصه به داسې دعا کومه. بیا ورته پیغمبر علیه صلات وسلام وایي بلکل ټیک ده، خو که لږ دې سیوا کو نو دا به ستاسو لپاره دا ښه وي. نو بیا ورته ابی ابن کعب صاحب وایي چې د الله رسوله صرف به په تاسو باندې درود شریف ویمه، نور به زه څه کار نه کومه. نو پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي که تاسو صرف درود شریف وایئ نو څونه مصیبتونه دي دا به الله پاک تاسو نه ختم کړي، څونه ګناهونه ستا دي دا ټول ګناهونه به الله پاک دا تا نه ختم کړي. نو که تاسو حال وکړئ دلته کې الله پاک د بنده دا ګناه ولې معاف کوي او دغه شان مصیبتونه ته ولې لرکوي؟ ځکه د بنده دا ګناهونه معاف کوي، مصیبتونه ته لرکوي چې دا بنده د الله پاک محبوب پیغمبر باندې درود شریف وایي. چې کله الله پاک دا ویني چې زما محبوب پیغمبر باندې درود ویله کېږي او د دعا ته پکې نه وزګارېږي او زما نیازبین پیغمبر باندې درود وایي نو الله پاک د بنده ټول ګناهونه دا معاف کړي. هغه دعاګانې چې د بنده نه غواړي هغه هم الله پاک له قبوله کړي. الله پاک هغه څه بیا کوي چې څه بیا محترمو د محبوب د بنده چې څه خوښ وي. نو راځئ چې خپلې دعاګانې دا په الله پاک باندې قبولې کړو او صرف پیغمبر علیه صلات وسلام باندې دا درود شریف ووایو. نو کم درود شریف ویل افضل دي؟ د مانځه درود ویل د افضل دي او دغه شانتې د دې په ځای کې یو سړی صلی الله علیه و آله وسلم وایي نو دا هم ټیک ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.